الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعزم أو كما قال. نننی سبق پدی کې هم د قضاء حاجت او د استنجا متعلق یو څو هدایات هغه بیان شوي دي. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده سدیتا بعضی مشرکین و کافرانو اسی تمسخر د مذاق په تور منتی د خندا په تور منتی دا ویلو چې تاسو خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر شیخی تر دې پورې چې قضاء حاجت متعلقم تاسو هغه هدایت بیانې. نو دا تپوس د مشرکانو د طرف نه یو تمسخر او مذاق په تور منتیو، خو لیکن سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایلو اجل او بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته د هر شي هدایت هغه بیان کړی دي. دا خو د دین اسلام یو کمال ده، د دین محمدی صلی الله علیه وسلم دا یو کمال ده چې په دې کې بیت الخلا نه واخله بیت الله پورې د هر شي احکامات هدایات هغه بیان شوي دي. نو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمیل چې بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته د قضاء حاجت متعلق هم بیان کړی ده. دا خو د فخر خبره ده موږ دپاره، دا څه د تمسخر د مذاق د ټوکو د خندا خبره نه ده، بلکې موږ په دې باندې فخر کوو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته د هر څه شي هدایت بیان کړي دي. او بیا سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په خپل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قضاء حاجت متعلق چې کوم هدایات دي هغه ورته بیان کړو. لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط، چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړیو چې په قضاء حاجت یا په وړه بول پیشاب په وخت کې قبله طرف ته مخ کولو نه مونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړیو. دویم ان نستنجی بالیمین، مونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خیل لاس سره استنجا کولو نه منع کړیو. او ان نستنجی باقل من 3 احجار، نبی علیہ السلام مونږ منع کړیو د 3 کاڼو نه کم منتی استنجا کولو نه. او ان نستنجی برجیع او بعزم، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ منع کړیو د ځناورو ګندګۍ سره استنجا کولو نه، همدارنګې په اډوکو سره استنجا کولو نه. نو په دې حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم هدایات سلمان فارسی نقل کړي دي رضی الله تعالی هغه څلور دي. اول دا چې قضاء حاجت په وخت کې داسې ناسته پکار ده چې هغه په هغه ناستې کې قبلې طرف ته مخ هم را نشي او څټ شا هم را نشي. دا د قبلې ادب او احترام ده چې مسلمان په قضاء حاجت پیشاب کولو په وخت کې نه به قبلې طرف ته مخ کوي او نه به قبلې طرف ته شا کوي. هر هغه مهذب سړی چې د هغه په فطرت کې څه نه څه روحاني هغه شعور وي نو هغه دا بد ګڼي. نو اول هدایت دا بیان شو چې په قضاء حاجت د بول د پیشاب په وخت کې قبلې طرف ته مخ او شا کول دا نه دی پکار، دا د قبلې بې ادبي ده. دویم هدایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې حدیث کې دا بیان کړلو چې په خیل لاس باندې استنجا کول دین هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی ده، ځکه عام طور منتی د خیل لاس ده دا د خوراک سکاک دی پاره لیکلو دی پاره هر هغه شریف او کرامت والا عزت والا دی پاکی والا کمکاری هغه په خلاص باندې کیږي. نو دی وجنه استنجا
دا گویا ګندګي صفا کول دي، نو دې دپاره ګچ لاس هغه استعمال پکار ده. ښي لاس باندې استنجا نبی علیه الصلاة والسلام دینه ځکه منع وفرمایله، ځکه یو مهذب سړی چې په هغه کې د انساني شرافت ورکي څه احساسي، نو هغه د بد ګڼي چې په ښي لاس باندې خوراک هم کوي او به استنجا هم کوي. دریم ادب او هدایت نبی علیه السلام دا وفرمایلو چې 3 کاڼو نه کم استنجا هم مه کوئ. مونږ نبی علیه الصلاة والسلام 3 کاڼو نه کم په استنجا کې منع کړي، ځکه عام طور باندې صفائی هغه په 1 کاڼي یا 2 کاڼو استعمال سره نه راځي، عام طور باندې صفائی په 3 کاڼو سره راځي. نو ځکه نبی علیه السلام هم د 3 کاڼو ذکر وکړو، او دا 3 څه حتمی او لازمی نه دي، بلکې که 3 سره هم صفائی رانغله نو 3 نه زیات کاڼي هم استعمالولی شي، ځکه مطلوب هغه صفائی د کاڼي مطلوب نه دي، 1 یا 2 یا 3 صفائی مطلوب ده. نو 3 نه کم اکثر صفائی نه راځي، نو ځکه نبی علیه السلام د 3 ذکر وکړو. که 3 نه زیات ضرورت وي، 3 سره هم صفائی رانغله، نو 3 نه زیات هم استعمال کولی شي. او څلورم هدایت نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایلو د ځناورو کومه ګندګي ده، همدارنګې کم اډوکي دي، دې سره هم استنجا نه نبی علیه الصلاة والسلام منع وکړه، ځکه استنجا دا د ګندګۍ صفا کولو نوم ده، او ته د ځناورو په ګندګۍ سره استنجا کوي، نو دې سره صفائی نه راځي، بلکې دې سره به نور هم ګندګي راشي، صفائی بجای ګندګي به راشي. عربو بعضو خلکو جاهلیت په زمانه کې دغه عادتو، نو ځکه نبی علیه الصلاة والسلام دې نه منع وکړه چې په دې سره صفائی نه راځي، بلکې دې سره ګندګي نور هم زیاتېږي، نو نبی علیه السلام دې نه منع وکړه. او بل ذکر دی اډوکي، نبی علیه السلام وفرمایل چې کم اډوکی په هغې سره هم استنجا مه کوئ تاسو، ځکه بعض روایاتو نه دا معلومیږي چې د کم اډوکي نه غوښه لرې شي وخوړلی شي، صرف اډوکه پاتې شي، دا د جناتو دپاره خوراک وي. الله تعالی په اډوکو باندې جناتو دپاره خوراک پیدا کوي، نو ځکه نبی علیه الصلاة والسلام د اډوکي سره هم استنجا کولو نه منع وفرمایل. نور هم وجوهات شته دي، خو غټه وجه په بعضې روایاتو کې همدغه ده چې جنات دپاره دا خوراک نبی علیه السلام فرمایي چې دا د جناتو دپاره خوراک الله په دې باندې ورته تیاری، نو په دې سره هم تاسو استنجا مه کوئ. الله نو موږ ته په دې باندې عمل کولو